مشرانو د دې لپاره خو په اولني فرصت کې دا پکار دي چې موږ له دا پکار دي چې د قومي اسمبلۍ د ملکنډ ډیویژن چې څومره تعداد دی دا معلومول پکار دي. د دې سره سره د صوبایي اسمبلۍ تعداد معلومول پکار دي. ورسره به دې ملکنډ ډیویژن کې چې څومره سینیټران دي پکار دي چې موږ دا کمیټې به دې کې نن دغه فیصله وکړو چې دغه د قوم نمایندګان چې موږ اسمبلیانو ته لیږلي دي چې اول موږ د هغو سره به دې باندې بحث وکړو، د هغو سره به دې باندې موږ میټینګ وکړو او هغو ته موږ دا ووایو چې تاسو د خپل وزیر اعظم سره، تاسو د خپل صدر سره، تاسو د خپل ګورنر سره، تاسو د خپل وزیر اعلی سره په دې باندې بحث مباحثه ورسره وکړئ. که فرض که دا خبره په قومي اسمبلۍ کې اوچتېږي یا په صوبایي اسمبلۍ کې اوچتېږي نو د پنجابي حیثیت ډېر دی، د سندي اسمبلۍ کې د سند والا زیات دی، د بلوچیانو زیات دی، زموږ تعداد پکې د مالګې برابر دی. هغه به وایي چې وروره ته زما نه هر نمونه مراد غواړې ته خو ټکس نه ورکوې، هر یو ایم پي هر یو ایم ایل اې به در باندې په زور باندې به راځي. د دغې دپاره زما دا تجویز دی تاسو ته چې په دې نننۍ غونډه کې نور پکې د اجلاسونو د راغونډولو ضرورت پکې نشته، خو اول پکار دا چې موږ د منتخب ایم پي ایس چې کوم منتخب کړي دي دا خو د دغه خلکو ذمواري ده چې دغه خلک موږ په دې باندې کېنو او هغو ته موږ ووایو چې تاسو وزیر اعظم او د صدر سره ملاقاتونه وکړئ. که د دغې سره سره تجویز مې دا دی چې په هر تحصیل کې پکار دا دی چې د دې دپاره د سواک نه د احتجاج یو آغاز شروع شي. هر تحصیل کې احتجاج پکار دی. دا خدا نه دی چې موږ بدلته نن غونډه کوو، سبا به د خواجه خان په ځای کې میټینګ کوو، بله ورځ به د عرفان ملي په ځای کې به غونډه کوو. پکار دی چې د دې دپاره دا اواز پورته شي او د دې سره سره به موږ دا خبره کوو که حکومت پاکستان دا ټیکسونه نه لي موږ د ملکنډ ډیویژن خلک چې کوم دی موږ د سیول نافرمانۍ اعلان کوو. موږ نه د بجلۍ بیل ورکوو، نه موږ ټیکس ورکوو، نه بل څه شی ورکوو. حکومت پاکستان نه موږ هېڅ هم نه ورکوو، خو د دې دپاره به غټې قربانیانې کول پکار دي. بغیر د قربانۍ نه او د جدوجہد نه کېږي. او په دې کې به تر ټولو نه غټ رول چې ادا کوي هغه الکترانیک میډیا، پرنټ میډیا، صحافي حضرات چې څونه دي دې کې به باقاعده تر باندې هغه به په دې کې خپل رول ادا کوي. خو د دې سره سره کم چې ضم شوي اضلاع دي د هغې چې کم عزتمن مشران دي هغه به په دې اعتماد کې اخیستل پکار دي. هغه هم دغه مدغم کېدو ته په یو صورت باندې ورته تیار نه دي. د هغو سره زیاتی شوی دی. 50م آییني ترامیم یې راوړی دی او د 50م آییني ترامیم په نتیجه کې په ټول ملکنډ ډیویژن کې او په ټولو قبایلي علاقو کې د مایوسۍ د پریشانۍ یو صورتحال دی. زما تجویز دغه دی چې وروره نن په دې اجلاس کې صدر عبدالرحیم صاحب ته موږ خواست کوو دا ټول مشران ناست دي چې اول فرصت کې د دغه ټولو ایم پي ایز ایم این ایز میټینګ پکار دی او ورسره په هر تحصیل کې باقاعده طور باندې د سبا نه د احتجاج اعلان پکار دی چې وروره موږ په ملکنډ ډیویژن کې په یو صورت باندې موږ ټیکسونو ته تیار نه یو. که د دې دپاره زموږ د بچو د وینې قرباني راغله نو انشاءالله تعالی چې د سوات د عوامو دپاره او د ملکنډ ډیویژن د عوامو دپاره به د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کارکنان به انشاءالله تعالی څنګه چې مخکې اواز یې پورته کړی دی دغسې به بیا موږ پورته کوو. په یو صورت باندې موږ ټیکس نه منو او په دغه صورت کې موږ وروره دا مطالبه کوو چې موږ واپس موږ سوات د پاکستان نه راوباسو او خپل جدا ریاست چلو. ځکه چې زمرود ځنګلات اوبه ما له په هغې کې رایلټي نه راکړې چې ما له په هغې کې ته رایلټي نه راکړې نه په هغې کې ته ما له حق راکړې چې ما له حق نه راکړې زه پاکستان له په یو صورت باندې ټیکس نه ورکوم. ډېره مهرباني ده. ملګري پکې ډېر ناست دي. هر یو